جی خوږو کتونکو ستاسو قربا مهر سیماب د ډیسټریکټ ډایره پروګرام سره ستاسو وړاندې یو ځل بیا حاضر یم. ناظرین موږ نن ډیسټریکټ ډایره کې تاسو ته وزټ درکو دلته ډاکټر ویلاس چې څنګه جوړ شوی دی کې دننه د ریزیډنسي په نوم باندې یو اپارټمنټ چې دی یو لگزري اپارټمنټ چې دی هغه دلته جوړیږي هغه په سلسله کې موږ تاسو نن پروګرام چې دی نو هغه باره کې تفصیل درکو. موږ سره موجود دی د سی او ډاکټر ویلاس او د سونه پروجیکټ شروع دي د هغه میا وکاس کا خیل صاحب هغه نه نور تفصيلات له چې د دې چې کوم دلته دی پروجیکټ شروع کړی په هغه حواله باندې سوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ بالکل خیر خیریت مې. لومبه خو تاسو خپل تعارف وکي او موږ چې څنګه ولاړ یو دی وخت کې سٹارټ کې د ډاکټر ویلاس او د کې څه پروجیکټس دي او هغه تفصيلات په خغو کتونکو ته وړاندې کړو. مهر صاحب ډیر مننه جی تاسو ډیر مننه د ای وی ټی ډیر مننه دا تاسو چې څنګه ګوري دا ډي ایچ کیو هاسپټل روډ دی او زموږ دا رائټ سایډ ته مین بازار روډ دی. نو دا یو ډاکټرز ویلاز یو کمیونټي موږ دلته جی جوړ کړی دی جست فار د سپیسیفیک فار د ګډ فیملیز ناٹ ایون فار د ډاکټرز. دا آلموسټ کدا سګوري کمپلیټ تا ریزیډنس ورکه آلموسټ دلته کې دغه دی اوسېږي. نو دا 20 فیټ یو روډ دی موږ ورکړی دی ورسره دا کمرشل زموږ یو پلاټ دی ان شاء الله فار د فیوچر دلته کې زموږ دا پروګرام دی چې G+3 لایک بلډینګ به جوړو چې کې زموږ فوډ کورټ پلس فن لینډ پلس کیر فور ټایپ یو ګراس ریوی نو د هریپور عوام ته پاره پلس د دیزی ریزیډنټس لپاره دا به یو گیفت وي ان شاء الله. خدا زموږ فیوچر کې افټر ریزیډنسي دا فرنٹ چې تاسو څنګه دلته چې دي نو مختلف برانډز مختلف قسم کمپنیز ان شاء الله بالکل زموږ دا کوشش ته هریپور کې ډیماند دی نیډ دی ډېر خلکو دلته ضرورت دی. لکه تاسو چې وګوري 30 to 35 منټس ډرایو دی اسلام آباد ته ټول خلک هلته ځي. په هریپور کې لکه خلکو سره د خلک سوشل هم دي د خلکو ډېر زیات ډیماند هم دی او دلته کې دا چې چا سټیپ نه دی اوچت کړی او زموږ ان شاء الله دا کوشش چې دغه فیسیلیټیشن او دا بیسیک نیډز چې کوم دي دا موږ دلته هریپور عوامو ته ان شاء الله پرووایډ کو. دینه مخکې زما دا ډاکټر ویلاس بالکل ډاکټر بالکل تاسو ناظرین ډاکټر ویلاس هم خایو موږ دی وخت بالکل د دې چې د سٹارټ کې دلته موجود یو موږ به مخکې زو او دغه شان تاسو ډاکټر ویلاس هم خایو دینه پس چې کوم اوس نوې پروجیکټ وکاس میا کا خیر صاحب چې کوم جوړ کړی دی او روان دي او بالکل هغه باره کې هم تفصيلات درکو. د وخت کې موږ موجودو دلته ډاکټر ویلاس کې دنه چې کوم د ریزیډنسي اپارټمنټ چې کوم جوړیږي هغه سی او میا وکاس کا خیل صاحب سره موږ موجود یو هغه نه نور تفصيلات لو چې هغه د پروجیکټ باره کې سوي او څنګه چې د دې پروجیکټ چې څنګه دلته فیملیز چې خاص تر د دې دا وینا دا چې دا موږ فیملی اپارټمنټ ورکو هغه نو هغه باره کې نور تفصيلات موږ چې نو میا وکاس کا خیل صاحب راکی دا پروجیکټ باره کې بزتا اوس تلک ډیټیل در کم چې دا ټول کې پہلا موږ دلته هریپور کې ډاکټرز ویلاس په نوم باندې یو ګیټډ کمیونټي سٹارټ کا اور لکه 6 ایئرز لکه شپږ کال وړاندې نو هغې نه پس بیا موږ دغه ټول فیسیلیټیشن ټول لکه روډ ګیس اوبه بجلی سټریټ لایټ سیکیورټي کیمراز اور موږ فوکس چې کوم وو ټو هیټ ایجوکیټډ پیپل خلک لکه ډاکټرز راوستل نو آلموسټ تقریبا 80% ډاکټرز موږ دلته ډاکټر ویلاس کمیونټي کې راوستل. بیا دلته کې موږ سره ډېر زیات ډیماند شو په هریپور کې چې یاره موږ ته لکه سمال پلاټینګ پکار دی او ما سره لینډ دومره وونه نو موږ بیا دې کې یو کنسپټ جوړ کړو د ریزیډنسي په نوم باندې یو انکارپوریټډ کمپني موږ دغه رجسټرډ کا او بیا د ریزیډنسي موږ یو پلانینګ وکړو نقشه موږ اپروول وکړه ټیم یې هریپور نه او دلته کې اوس ان شاء الله موږ د ریزیډنسي پروجیکټ سٹارټ شو لانچ کړی دی موږ باقاعده او زموږ آنریبل ایکس منسٹر د یوسف ایوب خان هغه چې د اوپننګ سیرمنی کړی دی اور ډېر درون اوپن سیرمنی موږ کړی دی او ډېر ښکلی ریسپانس موږ ته ملاو شو دی کې نو دې باره کې چې تاسو ته دا فرست ټایم not even in هریپور دا په هزاره کې موږ فرست ټایم دا پروجیکټ سٹارټ کو په هزاره کې دا کنسپټ نو لکه دلته نه تاسو وګورئ هریپور نه تاسو 30 to 35 منټس ډرایو باندې تاسو اسلام آباد د خپلته کې خلکو کې اویرنس هم دی او خلکو انویسټمنټ سم کړی دی
پروجیکټس هم ډېر زیات دي او ایون انډر کنسټرکشن هم روان دي پری لانچ هم روان دي نو موږ دا کنسپټ په هریپور کې په دې دا سٹارټ کو چې دلته کې هریپور کې د خلکو ډیمانډ شته او خلک چې دي ډېر ایجوکیټډ خلک دي دا نه دي چې پسمانده خلک دي خلکو سره سوشل خلک هم دي او د خلکو ډیمانډ دا موږ چې 2 بلاکس پری لانچ کې سٹارټ کړ او د دوړو بلاکس خپل کیپسول لفټس به وي د دې روف ټاپ باندې جمنیزم پرییر روم د دې چې کوم بیسیک منیجمنت دغه دي سرویسز دي هغه به ورکې ټوټلی وي لایک جنریټر بیک اپ 24 اورز الیکټریسټي دغه کلینینګ سرویسز سکیورټي سرویسز نو یو ډېر ښکلی انوایرمنټ سره ان شاء الله زموږ پلان دی داسې وکاس صاحب څنګه تاسو دې نه مخکې د ډاکټر ویلاز الریډي تاسو چې دلته دغه کړی دي کې اوس خلک الریډي پکې اوسي نو دا پروجیکټ چې دې څنګه تاسو سوي چې ډاکټر ویلاز کې دنه دا تاسو شروع کړی دي د دې به څه طریقې کاری د انسټالمنت او یا داسې چې کوم خلک علي نو ناظرین ته څه ویل غواړي چې د دې سم پروسیجر سره د پیمنٹ بالکل جی د دې چې کوم پروسیجر دی د کې چې موږ دوه قسم پیمنٹ پلانز یې خدي وذ پارکینګ او وداوت پارکینګ نو وذ پارکینګ فار د 3 بیډروم هغه 85 lakhs 85 लाख और विदाउट पार्किंग 75 lakhs और 2 बेडरूम چې کوم دی وذ پارکینګ 65 lakhs और विदाउट پارکینګ 55 lakhs نو انسټالمنٹ کې دی باقاعده 3 کال ډیر فلیکسیبل پیمنٹ پلان موږ ورته یې خدي 30% on the booking نو 30% بوکینګ سره به جی موږ ورته پروویژنل الاټمنٹ سرټیفیکیټ ورکو بیا 10% چې کوم دی after 6 months لکه شپږ میاشتو پس چې دی 10% پیمنٹ ورکول دی 20% چې کوم دی هغه لاست انسټالمنٹ دی پوزیشن چې دی موږ 2 ایئرز کې ان شاء الله ورکو ان شاء الله 2 ایئرز کې به موږ پوزیشن ورکو نو کڅو کې چې را موږ ته پوزیشن سره اونرشپ پکار دی نو ډیفینیټلی هی نیډ ټو پے هغه پکار دی چې ریمینینګ چې کوم هغه بیلانس پاتې دی نو پیمنٹ به کلیر کې موږ ورته الاټمنٹ لیټر ایشو کو اور دویم جی دا یو موږ کمپنی دا انکورپوریټډ company the landmark SMC landmark residency SMC private limited no so much checks the even booking the چې سم دي دا به د کمپنی په نوم جوړیږي کمپنی چې دا هغه به د ټیکینګ کیر کوي اور د ایون د منیجمنت به د ټیکینګ کیر کوي د هغه موډ اف پیمنٹ به ټیکینګ کیر کوي اور ان شاء الله دا کوم خلک دلته کې اخلي با لکه دا یو فرست پروجیکټ په سیټي کې دنده موږ سٹارټ کړی دی په پری لانچ کې اوریجنل پرایس کې اخلي او چې کوم وخت ورته موږ هاند اوور کوو یو خو به د دې پراپرټي اپریسیشن هم وي په دې چې کدي سپوز 85 lakhs کې بوکینګ وکړو نو دا غونه دي چې 2 کال پس به دا 85 lakhs به د انډر کنسټرکشن یو پروجیکټ موږ روان کړی دی فرست ټایم نو دا به ډیفینیټلی اټ ویل ګیو 100% پریمیم to the buyer kana secondly jimga da project start kolo maqsad to secure the families صرف families ته پاره دی اس بیچلر ته موږ نه ورکو دلته کې چې کوم انوایرمنټ موږ جوړ کړی دی نو مهر صاحب تاسو خپل دنده وزټ وکړو ټول لکه ډاکټرز دي فیملیز دي او خسته بنگلورز جوړ دي او ما په خیال د کوم فیسیلیټیز موږ دلته ورکړي دي کوم حساب سره کوم انوایرمنټ موږ ورکړي دي ما ته نشته ما خیال نشي چې په هریپور کې چا داسې انوایرمنټ یا داسې فیسیلیټیز ورکړي وي نو موږ فرست پریفرنس کوم دی موږ بایرز نه دي پکار موږ خلک پکار دي فیملیز پکار دي اور خلک مو پکار دي چې کوم خلک چې یاره موږ خپل بچو سره اور خپل یو خسته سیف انوایرمنټ کې یو اور یو زموږ انویسټمنټ هم سکیور وي او زموږ د پراپرټي اپریسیشن هم ډے بای ډے گروث کوي په دې دا یوازې ستاسو کور نه وي دي کې ستاسو ټول د ژوند سرمایه هغه خلک ولګي نو ځان ته یو کور جوړ کړي خلکو ورکې نیم ژوندونه تیر شي نو بیا چېرته ورکې ځان ته کور جوړ کړي نو دې وخت کې یو کور جوړول یا کور اخیستل دا یو ډېر غټ لکه زه یم چې ډېر مشکل کار دی نو فار د خلکو ته اوس اپرچونټي ده چې په هریپور کې وذ موډ اف پیمنٹ اف 3 ایئرز کنه وذ بیسټ انوایرمنټ او ښکلي ماحول کې او یو ښکلي ځای کې او په سنټر اف هریپور کې 3 کالو پیمنٹ پلان سره هغې ته به تیار کور میلاوي
خرابېږي داسې په دې دا مونږه فرست پریورټي دا دی ټو پرووایډ انوایرمنټ فیملی انوایرمنٹ کنه نو داسې خلکو ته به مونږ ورکوم نه چې غلط خلک یا داسې مس یوز کوي یا د دې چې کوم ایون رینټلز هم کوم دي څوک رینټ کول غواړي نو دا به د لینډمارک ریزیډنسي اس ام سی پرایویټ لیمیټډ په تھرو به کېږي چې څوک داسې غلط کس ورکې را نه شي نو یو ډېر ښکلې پلانینګز دي ورته زموږ اور انشاءالله ما یقین دی چې الله پاک به دې پروجیکټ کې موږ سره مدد کوي اور انشاءالله دا عوام چې دي دا عوام به انشاءالله موږ اخره کې ډېر زیات اپریشیټ کوي د خیره خو تاسو لږ زه وربلیو یم چې زموږ دا کوم روډ دی دا به ټوټل انډرګراوند بجلی وي الکټریسټي به زموږ انډرګراوند وي بیوټیفیکیشن لپاره موږ ټول ټف ټایلینګز دي سکیورټي زموږ به سټارټ کیم وي په دې ریزیډنسي چې کوم دی هغې خپل سپیسیفیک خپل سکیورټي هم ده اور بهتر به دا وي مهرباني تاسو ته زه بهر وزټ درکم او تاسو ته زه پریکټیکل وښیم چې زموږ څه فیوچر پلانینګز دي او کمرشل زموږ څه پلان دی اور د دې مخکې موږ انشاءالله څه فیسلټیز به ورکوو د خیره جی بالکل تاسو وکاس صاحب خبر اوره دغه شان بوس موضوع تاسو ته چې څنګه وزټ هم درکو چې څنګه هلته کوم کار روان دی یا دغه شان ډاکټر ویلاس چې الریډي دلته یو کمپلیټ د دې پروجیکټ کمپلیټ شوی دی نو موږ بزو موږ سره اوسه جی څنګه مونږ دلته میا وکاس کاکا خیل صاحب نه ټول تفصيلات تاسو ته وخوله نو اوس مونږ موجود یو ډاکټر ویلاس کې د دې باره کې سوي لومبي به مونږ ډاکټر ویلاس باره کې ولې چې دلته دا چې کوم کورونه دي ها تیار دي فیملیز دي کې چې الریډي اوس یو بل دنه پس چې کوم ریسنټلی کوم دلته پروجیکټ روان دی هي ته مونږ تاسو ته خایو میا وکاس کاکا خیل صاحب سو وای ډاکټر ویلاس باره کې لومبي جی ډاکټر ویلاس څنګه جی تاسو ته ویل چې دلته کې الریډي ریزیډنټس اوسې کی نو تاسو کو جی دا ګوري دا 20 فیټ روډ دا ان شاء الله فیوچر کې موږ ټول انډرګراوند بجلی دا اور ټول چې د زموږ ټف ټایلینګز دي مکمل بیوټیفیکیشن کې چې کوم دی موږ به اس کمینه راولو دا د ډاکټر ویلاز او د ریزیډنسي دواړو بیوټیفیکیشن دی دا څومره لکه ډاکټر ویلاس ته جوړ کړی د دې څومره پلاټینګ تاسو کړو دا څومره د دې چې دا دی یو موږ یو ډیفرنٹ ډیر وړوکی غونې کمیونټي کړی و اټس ناٹ لایک ا سوسایټي اټس لایک ا ګیټډ کمیونټي نشته جی بالکل خرڅ شوی دی ایسم پکې نشته اور د دې اپریسیشن نه پس د دې خلکو د هریپور خلکو ډیماند چې یاره داسې موږ یو بل پروجیکټ روان کو نو هغه موږ د ریزیډنسي شیپ کې روان کو مطلب دا د میا وکاس کاکا خیل صاحب خلک څنګه یریږي چې یاره دلته چې دومره انویسټمنټ کوو نو هغه نه پس زموږ سکیور زه خو یم چې تاسو څنګه د ډاکټر ویلاس موږ پکې روان یو د ګرځو پکې زم دا غټه چې د خلکو د یو تاسو یو مثال ورکړه چې دلته چې خپل انویسټمنټ کوي نو هغه بس کیوري بالکل جی تاسو دا کورونو ګوري دا زموږ سکیورټي دا چې دا کوم خلک موږ راوستي دي او بیا ټول کې پهلا دا شپک کالا چې کومه پیشنس کړي دي کومه مهنت کړي دي او کومه سلیکټیو خلک راوستي دي نو دا زموږ جی سکیورټي دا د خپل نوم زموږ یو سکیورټي دا موږ دلته جی پلاټینګ یا صدا سي عام پراپرټي او ویژن موږ نه دي ساتلې کومه ساتلو موږ اته فوټه غلي ورکړی و او 3 مرلې 4 مرلې پلاټینګ به مو کړو خرڅ کړي به مو خو بس تلل و خو دا دومره پیشنس او دا دومره وخت او دا خلک سلیکشن کول لکه اټس ناٹ ایزی کنه لکه دا ماحول جوړول ډیر ګران خبره ده نو ان شاء الله ماحول زموږ جوړ شو خلک آباد شو خلکو دلته پلاټونه واخیستل چا الریډي ورک ریزیډنټ اوسېږي او ان قریب دا چې سوق دی هغه خپل کنسټرکشنز روان کی سور کې انډر کنسټرکشنز دي نو اویلیبلټي موږ سره نشته او دا ان شاء الله ریزیډنسي زموږ دغه سوچتے سے صرف فیملیز اونلی فیملیز صرف فیملیز اور چې ماحول خراب نه وي اور د دې چې کوم ریزیډنټس دي هغه پرسکون وي او چې کوم ټرست په مونږ کړی دی ټرست باقاعده قائم وي او صدا سي کمپلیکیشنز نه وي په دې دا نیبرز لکه ډېر غټ نعمت وي نو یې موږ ډېر زیات خیال کوو هر شي کې نو د دې په باقاعده خیر ریزیډنسي خپل ګیټډ کمیونټي دا د خپل یو مینجمنت کمپنی دا چې کوم دغه لینډمارک ریزیډنسي اس ام سی پرایویټ لیمیټډ هغه به مینیج کوي خو د ریزیډنسي او د ډاکټر ویلاز دا تاسو یو قسم کړل شي اټس ا پارت اف ډاکټر ویلاز لکه دا ځانته یو پروجیکټ نه دی نو ان شاء الله
څوک چې دلته کې وي د اخر کې به دي خلک مونږ اپریشیټ کړي. او دویم دا دی چې د دې پراپرټي اپریشیشن تاسو خپل وګورئ چې نن سبا ما چې کوم مخکې دا سٹارټ کړو نو زما سرپرایز او اوس سرپرایز دی دا صرف او صرف د ماحول د وجې. مطلب تاسو مطلب دا دی چې څنګه 3 کال تیریږي هغه خپل انسټالمنت پوره کوي نو هغه نه کنن دي مثال تر سپوز 65 لک باندې نو هغه به کروڑ مطلب هغه پیمنٹ په ډبل شي ان شاء الله ګارانټیډ کروڑ پلس پوي ګارانټیډ. هغه وجه دا دی چې کوم انوایرنمنت مونږ ورکو جی تاسو وګورئ په اسلام آباد کې چې کوم بیسیک نیډز د څومره ټاورز دي لکه سیلوراکس او یا سنټورس یا چې څومره ریزیډنشل پروجیکټس دي هلته کې نو ان شاء الله زموږ کوشش دی چې دا بالکل هغه رنګ ای کلاس دغه چې د پروجیکټ په هریپور کې وي او دا زموږ یو فرست پروجیکټ دی او چې څنګه تاسو ته ما ویل ان شاء الله دا به موږ یو اگزامپل ورکو پورا هزاره کې چې په هریپور کې ان شاء الله لینډ مارک ریزیډنسی اس ام سی پرایویټ لیمیټډ یو داسې پروجیکټ ډریم وو سٹارټ کړی وو او ډیلیور کو خلکو ته تو ان شاء الله چې کومه خلک دي دا به یو ډېر اگزامپل وي خلکو ته پاره نو ان شاء الله ایم سټیسفای. بالکل ګران کتونکو څنګه چې وکا صاحب تفصیل سره تاسو ته ویل مونږ او تاسو چې د هغه اپارټمنټ چې خایو چې په کومه د کار روان دي او بالکل چې دلته مونږ اسلام آباد او جدید طرز باندې دا بلډینګونه چې هغه تیاریږي هغه هم تاسو خایو مونږ سره اوسه د وخت کې مونږ چې نو کوم اپارټمنټ چې دلته کوم جوړیږي د ریزیډنسي هغه باره کې به مونږ تفصيلات چې نو میا وکاس کا خیر صاحب نالو چې هغه مونږ بالکل په سایت باندې موجود یو هغه به چې نو خوګو کتونکو د دې چې کوم دلته مکمل د دې کوم سټرکچر د هغه باره کې به ډیټیل مونږ هغه نالو نو لکه تاسو وایي چې دلته مونږ سایت باندې موجود یو د دې کنسټرکشن باره کې څنګه چې د دې کوم معیار د مټیریل د هغه باره کې بسوي ټول کې پهله چیز تاسو ته دا وایم چې دا روستو زموږ د بلډینګ الیویشن دی چې کومه جوړ کړی دی د کې دا 30 فیټ چې کوم دی د زموږ انټرنس دی کتا سو کته شي نو د کې پارکینګ نه دی دا صرف چې کوم ریزیډنس ته فیسیلیټي د سوکرال شي بسل ته کوزيږي گاډي به واپس راځي د کې زموږ فاونټینز یا بیوټیفیکیشن ز وکاسب دا غواړم چې تاسو بالکل په نقشه باندې چې نو بریفلی چې زموږ خوګو جنازین دی هغه پوي کې بالکل دی کې با دا تاسو ته تاسو لګ ډیر دا سو یم چې څنګه ګوري دا زموږ 2 بیډروم اپارټمنټ لی اوټ دی چې کوم ایریا 850 سکوयर فٹ موږ دا غکړی تا دا 3 بیډروم اپارټمنټ دی چې کوم ایریا موږ 1136 سکوयर فٹ موږ د دې لی اوټ کړی دی باقاعده بیا د دې بلډینګ سپیسیفیکیشن چې کوم دی دا ټول زموږ بهر کلایډینګز لګی دي ټول دا زموږ 30 فیټ چې کوم دی دا انټرنس دی د کې لکه دا نه دی چې پارکینګ دی یا ګاډي به دا صرف جست فار د ریزیډنس چې کوم خلک فیملیز دی هغه دند کیږي بیا د ګاډي نه روزي پارکینګ زموږ دی خو دی لیفت سایډ ته دی زموږ خپل سپیسیفیک پارکینګ دی چې کوم څنګه ما ویلو چې کس په الاټ کوي اوبه دي سره بالکل ایڈجسټنٹ پلاټ موږ کړی دی د بلډینګ چې کوم دغه دی دا ټوټلی ډیفرنٹ سټرکچر باندې موږ جوړیو یو ارث پروف دی پورا او دویم د دې فینیشینګ کې موږ بالکل کمپرومایز نه کوو دویم دا چې د دې چې کوم دغه فینیشینګ دی فینیشینګ زموږ ټول سپینش ټریپل ای ټایلز ورته موږ دغه کړی دي لایټینګ سیستم دی زموږ ټول ترکیش لایټینګز دي چې کوم ورکه موږ دغه کړی دي نو اب ترکی نه موږ راغواړو د خیره نو ان شاء الله فینیشینګ کې اس کمپرومایز نه دی په کنسټرکشن کې اس کمپرومایز نه دی په فیسیلیټیشن کې اس کمپرومایز نه دی خو په باینګ کې موږ کمپرومایز نه منو موږ صرف فیملیز اونلی فار فیملیز څنګه ما مخکې ویلو نو دا تاسو کا دغه ګوري دا د سایت ته موږ د دې سپیسیفیکیشن د روم او د واش رومز د ډاینینګ روم د ټول مکمل چې کوم دی هغه موږ دلته کې منشن کړی دي نو که تاسو بیا سایت باندې وګورئ دا زموږ بلاک بی زموږ دلته لا موږ دغه کې دی دا انډر کنسټرکشن دی خو لکه موږ کار په پهله بلاک ای باندې روان کړی دی چې کوم بلډینګ دی اب څوک هم نه دغه کوي هغه وجه دا چې هغه کې تاسو د بلډینګ او د سټرکچر بیوټیفیکیشن خرابېږي انټیریل کې هغه د خپل خوخه د کلر ځانته ډیفرنٹ کوي یا سبل څه ځانته اپګریډیشن ورکې کوي کې موږ ته اس داسې پرابلم نه دی خو ایکسټیریل کې نو ون از الاو څوک هم الاو نه وي چې ایکسټیریل ډسټرب کی او باقاعده د دې روف ټاپ باندې که تاسو وګورئ زموږ خپل جمنیزم وي او پریر روم به وي چې کوم خپل اکسس کارډز به اب صرف ریزیډنټس ته پاري نو موږ درې اکسس کارډز پرووایډ کوو
جمنیزم پریر روم پلس پارکنگ دا به صرف ریزیډنټس ته اپارټمنټ سره موږ الاټ کوو د خیره اور باقاعده ان شاء الله هوپفلی د پروجیکټ از بیسٹ بیکاز چې هریپور کې 100,000 کې ان شاء الله شاده سے پروجیکټ نه سٹارټ کړي جی خو وګورئ څنګه چې تاسو ته میا وکاس کا خیل صاحب ډېر تفصیل سره د ډاکټر ویلاز او د نفس کوم د ریزیډنسي چې کوم دلته اپارټمنټ چې کوم جوړیږي هغه باره کې تفصيلات تاسو درکړل نو د وخت کې موږ موجود یو زه تاسو ته یو دلته بل خبره هم کوم چې میا وکاس کا خیل صاحب خپل کور هم د ډاکټر ویلاز او دغه ځای کې خپل جوړ خپل دلته رهائش پذیر هم دي نو مزید بوایو چې څنګه خلک چې څنګه ګوري چې دلته اکثر خلکو افیسز جوړ کړي او بالکل هغه دغه شان پراپرټي خرڅي یا چې اکثر قسمه چې د هغه ډیلینګي هغه پته نه او دلته تاسو هم چې دلته غټول نه غټه چې کوم خبره ده میا وکاس کا خیل صاحب خپل هم دلته رهائش پذیر دي نو مزید چې څنګه خلک وایي چې زموږ د پیمنٹ په څنګه سکیوري هغه باره کې موږ وکاس صاحب نه تاسو څنګه وایي چې تاسو خو موږ ناظرین ته خو ټول وزټ هغه کو نو تاسو خپل دلته رهائش پذیر تاسو خپل دلته څنګه لکه دلته اوسېدو فیصله کړل مهر صاحب دا تاسو ډېر د پوینټ خبرو کا اصل کې جی دا ډاکټر ویلاس چې کوم وخت کې ما سٹارټ کول ټول کې پہلا کنسټرکشن ما په خپل کورس سٹارټ کو اور دام نه چې یو ماډل هاوس یا ذهن کې چازدا سره شي یا خلک ګټینګ ته پاره نه ما خپل درې کنال کې خپل کورس جوړ کړی دی نو هغه یو ټرست بیلډ کول ته پاره چې یاره وی آر ناٹ فرادز وی آر هیر ټو ټیکینګ کیر اف یو پیپل اور موږ دا شی تاسو ته فیسیلیټیټ کوو تاسو ته به پرووایډ کوو نو نن دغه وجه د کزما دلته کور دی یا د نور ډاکټرز دی دلته اوسېږي یا کوم ریزیډنټس دلته کې اوسېږي نو چې بهر زمغین ما سره ډېر په لکه ډېر په مینې سره او ډېر په محبت سره او ډېر خدای شي اپریشیټ کوي مې چیرې واقعي چې کوم ویژن ستا وو یا کوم تھاټس ستا وو هغه ته موږ ته دلته فولفل کړ خو زه ورته اوس هم یم چې دا لا اسم نه دی فولفل ونس زموږ دا ریزیډنسي پروجیکټ کمپلیټ شي د دې چې کوم بیوټیفیکیشن کار دی هغه لا پاتې دی د دې چې کوم روډ ټف ټایلینګز دی انډرګراوند بجلی دی دا کمبې ممبې دا تار مر اس نظر بر ناراضي دا ریمپس په ټول ختميږي دا 20 فیټ روډ به ایگزیکټ 20 فیټ روډ نو یو وړو کې غوډیګیټډ کمیونټي موږ جوړ کړی دی خو یو دلته کې په هریپور په لیاس سره موږ ورته یو کلاس ور کړی دی او یو داسې شی موږ جوړ کړی چې ان شاء الله چې کوم وخت دا هر څه کمپلیټ شي نو چې څوک هم په دا روډ باندې تیریږي ان شاء الله هغه به یو ځل دی خواګوري هغه به دا د هریپور ان شاء الله یا دغه دا مینی بهریا دا یا مینی حیات آباد دی لکه خلک به ورته دغه ورکی نو یو ویژن او یو سوچ او یو دغه ته موږ راغلو چې دلته سپریډ کول غواړو نو ان شاء الله ټرست په دې چام نه ماتو دلته موږ دوکو ته پاره نیو ناس دلته موږ خلکو ته فیسیلیټي ورکول ته پاره ناستو او ان شاء الله موږ دا زموږ یو میشن دی زموږ د کمپنی یو میشن دی چې دلته کې دا زموږ یو فرست پروجیکټ دی ډاکټر ویلاس بیا ورپسې موږ ریزیډنسي سٹارټ کو بیا څنګه ما تاسو کمرشل یا چې زموږ دا سی پلانینګ دی نو بیا ان شاء الله موږ دینه پس سپریډ کیږو might be we will touch Aptabad, Mansera خو ټول کې فیوچر پلانز تاسو چې دي نو لکه دینه پس هم هزاره کې به تاسو کار کوي صرف هزاره نو هغه وجه دا چې دلته کې خلک خو ما ډېر وخت دي لکه ډېر پورمن خلک دي خلک بالکل دلته ضرورت هم چې داسې انویسټر یا داسې کوم تاسو کوم پلان دلته راوړو دا یو وی آی پی پلان دی جی بالکل ډیماند دی د خلکو ډېر زیات ډیماند دی په دې زه تاسو ته یم ما ډېر دلته کې سروې کړی و د ډاکټر ویلا سٹارټینګ نه پہلا نو د خلکو 10-15 سال پہلا چې کوم پروجیکټس دي نو یقین ومني چې اس فیسیلیټیز ورته نشته نو ورته ګیس شته نو ورته اوبه شته نو روډ شته نه سیوریج شته اس نظام نشته نو خلکو پیسې ورکړي دي خپل عمرونه تیر کړي دي او پیسې بچت کړي دي همدا خلکو ته ورکړي خلکو ته نه اوخړه دي کې هغه فیسیلیټیز باندې تاسو بالکل به ورکو او ان شاء الله دا زموږ پروميس دی چې دلته کې کوم کس وسیږي یا کوم کس پر راضي نو موږ به نه ډیساپوینټ کوو اور ان شاء الله هغه به مطمئني هغه پراپرټي به سکیوري هغه انویسټمنٹ به سکیوري اور هغه ماحول به ان شاء الله فور ایوري اور ان شاء الله دا به زموږ ته لپاره فخر چې موږ دلته یو دا example پریدو ډاکټر ویلاز او د ریزیډنسي په نوم باندې په دې چې ریزیډنسي از د پارت اف ډاکټر ویلاز دا انساید موږ ډاکټر ویلاز کې سٹارټ کړی دی او دا په ټول ګیټډ کمیونټي وی څوک بم الاونی التبم زموږ خپل سکیورټي ګارډز وی دلته بم زموږ خپل سکیورټي ګارډز وی خپل اکسس دغه وی کارلیس بم ورکړي سکیورټیز ته نو ون ویل الاو نو خسته کوشش په مودای چې یو خسته انوایرنمنت وذ سټانډرډ ان شاء الله موږ پرووایډ کوو نو د الله پاک مرزي دا چې انسان په خپل کوشش کې تھینکینګ پوزټیو لاري ورته الله پاک آزادي
جی خوګو کتنو تاسو څنګه ولید بالکل دلته چې کوم لیمیټډ چې دی اپارټمنټ دلته چې دینو هغه پاتې دی بالکل تاسو راشه د نمبر کې چې دلته د اپارټمنټ ختم شي او دا چې کوم د خوبونو څنګه چې انسان وایي هر یو فیملی د خواهشي چې زده خنخه ژوندۍ بسر کوم نو هغه ټول سہولیات دلته موجود دي دا شان د موږ د پروګرام نن وخت چې د ختمېدو کې خپل قربا مهر سیماب ته اجازه ورکړي په دواګانو کې بیا ساتي د الله پامان.